باب غزوة موتة من أرض الشام من أرض الشام. دا باب دے په بیان د سفر د جهاد مقام موتة او دا مقام موتة چې د من ارض الشام د شام په علاقه کې ده. د دې باب ته باب غزوه موتة ویخه. د دې متعلق علما لیکي چې دا د هجرت اتم کالو تقریبا د هجرت په اتم کال باندې دا غزوه موتة واقع شوه ده. دا غزوه موتة یو زید چغی ته د شام ته نږدې یو مقام دی چغی ته بلقا وی. مقام بلقا ته هغه مقام بلقا ته نږدې موتة په مقام کې جنگ شو. هغه لپاره حضرت اسامه رضی الله تعالی زید رضی الله تعالی عنہ اور عبداللہ ابن رواحہ سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ او خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ داس نور صحابه پیغمبر علیہ السلام لګلو او دوی طویلو چې تاسو اول مشر چې دی هغه تاسو څوک دی هغه زید دی بیا جعفر دی بیا عبداللہ ابن رواحه دی. په دې ترتیب سره د دې تسمیه پیغمبر علی السلام کړي وا. البته د خالد سے نو کړي. دا درې صحابه رومبي شهیدان شو. خالد د جکل الله سره جندراله انو الله کریم چې کوم دی مسلمانان له فتح ورکړل. او د ابواب ذکر کول مقصد دا دی چې کله پیغمبر علی السلام یعنی په مدینه کې د موتی د شهدا او احوال الله پیغمبر علی السلام ته خودل. د سوقي چې به تور وਹੀ نبی علی السلام ته ویل شو چې فلان کې زید شهید شو، بیا جعفر هم شهید شو، بیا عبدالله ابن رواحه هم شهید شو. نبی علی السلام باقی صحابه ته دا اخبار ورکاو او سترګې د اوخ کو نه ډکې. یوس خالد ابن ولید سیف من سیوف الله تور راواغستا اوس الله ول فتح ورک. یا خدا وی وا او بعض علما وی چې د مدینه او د موتة په منځ کې حجابات الله پاک من رفقل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه میدان الله خود. نو دی کې څه اشکال نشته ته علم غیب نه حاضر ناظر وي. الله چې دی یو ځای حجاب رفع کی او تاسو اوخی وشو کنه نو علم غیب خو هغه ته وي چې سره د استعمال د اسباب نه تو ورته نشي رسیدي. دلته حجابات رفع شو ٹھیک شو نو ته کته شګل جګته ته کته شګل حجابات ختم شو. اوس په کوارټ کې څه حادثه شي اور ٹی وی کې تدل ته ګوري کته شي چا دی یو انګريز د لاس یو چا د لاس یو آله جوړه ده او د اغیزه حالات توس ګوري هغه منډي وي هغه داسې کی او هغه داسې کی. امریکا کې یو کار کیږي او الته کې ټي وی لګیدل را او تب دلته په چیر اسشي ورته وي کیبل باندې دلته ګوري. نو که الله د موتی او د مدینی په منځ کې حجابات را فکری او نبی علیہ السلام ته میدان خود او نبی علیہ السلام چې غزیت خو شهید شو، افغان کې شهید شو، هغه عبدالله ابن رواحه شهید شو، هغه حضرت خالد چې تور راواغستا هغه جنگیږي الله فتح ورکړه. دې کې څه ښکار دی؟ السلام علیکم جی. قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب عن عمرو عن ابن ابي هلال قال واخبرنا ان ابن عمر اخبره انه وقف على جعفر. ګورا ابن عمر سے خبر وک چې نو دا ابن عمر وقف على جعفر علا پمان د اند ده د ادری په جعفر باندې یعنی عند جعفر ابن ابي طالب یوم ذن په دغه او هو قتیل په دې حال کې چې جعفر وجل شو مقتولو
فعددت بی 50 نماشمار کې د دې په بدن باندې 50 گزارونه بین طعنت و ضربت. طعنه هغه گزار د نیزه ته وی او ضربه گزار د توري ته وی. لیس منها شیء فی دبره نو د دې زخمونه یو شی فی دبره په شاد دې باندې دبر نه به مقام مخصوص نه اخلي. یولوکم الادبار تاسو به شاګانې واړی وښکنه نو دا معنی مه کوي چې کونه به درته واړی وښکنه بعد خلک داسې معنی کوي ماورید دي نو کونه به درته واړی دا خبره خوند مکیږي. یولوکم الادبار تاسو ته به واړی شاګانې. اوس دلته دا دبر د ادبار نه دی نو یو زخم دی په دبر نو یعنی په شانو. ستا حاشی ذکر کړی دی چې مقصد دې رواج ذکر کول سری اظهار د شجاعت جعفر سے وو ځکه په شاه باندې گزار هغه سره اخلی چې بوزدل وی او د دشمن نه تختی نو دې پیروستو نه فایر کړي. جعفر د دشمن نه تختیدل نو ټول گزارونه په سینه راغستو مخامخ راغستو او دا تقریبا 50 زخمونه. اوس بر روایت کې دینه سوار راځي نو البته نور خبرې کوم. چلو امر رسول الله صلی الله علیه وسلم ګور امر د امارت نه ده. کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غزوه موته ته صحابه کرام لېګل نو امیر ګرځول پیغمبر اسلام په غزوه موته کې اول نمبر زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ او دا بالکل چې کوم ده په مقام د بلقا دی کنه او دا بیت المقدس ته نږدې دی وي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا صحابه ته ان قتل زید دا ګوره مولانا دا چې څوک مجاهدین لېګل کنه نو ورته چاله که تاسو امیر زید دی خو که زید شهید شي بیا به جعفر امیر وي او که جعفر شهید شو عبد الله بن رواحه وي. بس دې پوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام امارت تقسیم کړو امارت اعلان کړو امارت څه کړو اعلان کړو. د خالد ابن ولید په باره کې د پیغمبر علیہ السلام د امارت فیصله نه وشي. بیا صحابه په خپل منځ کې په شورا باندې امیر کړو. لیکن چې شهید کړه شو زید نو فجعفر نو بیا به جعفر ابن ابي طالب تاسو امیر وی. وان قتل جعفر فعبد الله ابن رواحه قال عبد الله ابن عمر وی كنت فيهم في تلك الغزوه زدوی سره په دغه jihad کې ما فلتمسنا جعفر ابن ابي طالب مگر تعالی شروع کو جعفر سے چکل شهید سے ملاټاو چې کم ځای کړي کم مړو کې پروت الله اکبر نور صاحب شهیدان شو. فوجدناه في القتلى وقتل مجدد بدن في القتلى په باقی مقتولینو کې ووجدنا ما في جسدي او امندل منګه هغه گزارونه په جسم دې چې په جسم دې دیو 92 سمانا سپورتا 90 یعنی سکمسل من طعنتن ورمیتن چې دا گزارونه د طعنتنو طعنه گزار د نیزه ته وي ورمیتن او گزار د غشي ته وي التو ضربتن التو گزار د توري دي او دلته گزار د رمیتن دي الته 50 و دلته کې 50 90 شنو سل تور رسیدل. سوال دا دی الته وی چې موږ 50 زخمونه حساب کړو او دلته وی چې موږ څه کم سل زخمونه کتلو. د بین روایتین اختلافي کثیر دی. یو علما خو فرق دا چې عادت او شمار کې اعتبار نشته دی وردا 50 په زمن دا 90 کې راځي او 90 چې کوم دی دا شامل 50 لوي نو دې کې څه اعتبار نشته. دویم قول دا چې مراد نه عدد معین مراد نه ده بلکې مراد نه کثرت زخمونو ده. نو کله دا کثرت تعبیر په 50 سره کوي
نو کله کثرت تعبیر په یو کمسل یا دو کمسلو سره کوي څه کمسلو سره کوي دریم قول دا د مولانا صاحب چې مخکې 50 نو سمانا هغه زخمونه د نیزي او د توریو بس او دلته څه کمسل دي زخمونه د نیزي او د غشودي نو معنا نیزاو تورا دغه زخمونه 50 او د غشو زخمونه په نور سواو غشو زخمونه د دینه سواو نو دې کې څه شاشه مخکې روایت کې فقط رمها او ضربت السيف ده او دلته کې طعنه و رمیه نو د غشو ذکر زیات ده نو دا نور د غشو سلورم تطبیق دادے چې الته معنا 50 کو پس بالکل ظاهر سنی باندې او ما بقیه چو نا په اړخونو باندې خي طرف ته او ګس طرف ته بار او کته نو 50 دا سکمسل په عام جسم باندې او 50 فقط مخامخ خلاص چلو قال حدثنا احمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حميد بن هلال عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا نا په ما دا دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبر ورک مرگ د زید ابن حارثه ورته حدیث مکمل دا چې لا اطلاع د شهدا او نور راغلي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زید ابن حارث شهید شي او چې اطلاع نور راغلي څنګه نمنګ دته چې وایو نازیدن خبر د مرګ ورکه د زید رضی الله تعالی عنہ نو بیا د جعفر او بیا د ابن رواح للناس قبل ان یاتهم خبر مخکې چې راغلو د عام خلقو ته خبر دي شهداو لمانس لا التن خلق نور راغلی چې حضرت مخکې اطلاع ورکړه مرګورو ته چې فلان کې او فلان کې او فلان کې دا شهید شو عجیب کار دی چې ما فتح الباری کتا او دا تاریخ سره ګوري سره حیران پاتې شي دا خبر د مرګ چې ورکو په خلکو خوشاله دل چې شکر دې چې جنت ورته ملاش لکه چې په شهادت باندې په فخر وکړه شهادت باندې په فخر شهادت باندې په فخر الله اکبر فقال النبي عليه السلام خبر اس مخ نها زیدن و جعفر ذکر کا خبر د مرګ ورک اوس دا فقال دا فات تفصیلیه د ما قبل فقال النبي عليه السلام اخذ الرايه زید اوچا تکړه جنډه د اسلام زید نو فاصيبا هغه شهید کړي شو ثم اخذ جعفر بیا اوچا تکړه جنډه د اسلام جعفر سے فاصيبا هغه شهید کړي شو ثم اخذ ابن رواحه فاصيبا وعیناه تذرفان د حال داو چې د پیغمبر علی السلام په وخت د اطلاع سترګې مبارکه دوخونه دکوي حتا اخذ الرايه سيف من سيوف الله تر دې چې واغ صدا تورا یو توري د الله د تورنا الله 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 صحابه جیب خلق دا خالد چې په بدر کې او په احد کې ستاسو دشمنو او چې کله اسلام قبول کړه ماشاء الله بیا سیف من ماشاء الله حتا فتح الله علیهم تری چې الله پاک د دې په دې فتح کا آسان دي زما کې منډه واه حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمرو قالت سمعت عائشة تقول لما جاء قتل ابن حارثة وجعفر بن ابي طالب بن عبد الله بن رواحه جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بس یحیی بن سعید وی چې ما خبر راکه حضرت عمری عمرو وی چې ما اوریدو د حضرت عائشہ رضی الله عنها نه په حضرت عمره چې دا څوک دا دم صحابیه ده خو څنګه او څوک چې دا تابعیه ده قال سمعت عائشة ما داوريد عائشة بينا تقول وی لما جاء قتل ابن حارثة هر کله چراغ قتل یا لما جاء قتل ابن حارثة هر کله چراغ خبر د قتل
د ابن حارثه وجعفر ابن ابي طالب وعبد الله ابن رواحه جلس رسول الله صلی الله علیه وسلم نو کیناس نبی علیہ السلام په مسجد نبی کې داسې حال کې چې یورف فيه الحزن د پیغمبر اسلام په چهره مبارک باندې اثر د غم او د پریشانه محسوس کېده داسې احکار دي چې نبی علیہ السلام انتهایی پریشان دی قال تعاشا حضرت عائشہ وانا اطلع من سائر الباب او ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د خپل د کور د ور بیت نه قتل سائر باب ویني کنه بیت موږ ته بیت شق الباب دو تخصیص یو ده کې د میانس کې چې غلی کول راشي چاو دی خدا چاو دی ټیک خنه لګنه یار هر دې چاو دی دا بیت خده کنه ان بیت ته دروازه یار چاو دی دروازه دا خجیب وان اطل من سائر الباب او ما قتل د دروازې چاو دینا بیتنا تانی من شق الباب د سائر الباب نمرا شق الباب دے یعنی چاو دی بیت فاتاو رجل راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو سره او د دې تا نوم چاته نه دی معلوم فقال دی چې اے رسول الله اے د الله پیغمبر ان نساء جعفر بشکا بیبیان د جعفر یعنی جعفر خاندان قال دی سړی وی وذکر بکاهن او دې سړی ذکر وک بکاهن سشه دې د جړاګانو یعنی یو سړی راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی ان نساء جعفر یعنی یبکین علیه ٹھیک شو کنه خذی د جعفر خاندان د جعفر آل بیت د جعفر راوی و ذکر بکاهن او دې څنګه دای بکا ذکر ک چای خجاری جعفر سے پسې تو قال دې راوی یا قالت حضرت عائشہ فذهب الرجل خرمز کے پاس وذكر باونا فامره ان ينهاهن نبی علیہ الصلوۃ والسلام امر کو دوی ته چتلار شمنه کا داخل جا منه کا قال راوی فذهب الرجل دا سره لار ثم تا پیاراغه فقال یا رسول الله قد نهيتهن ما خو دوی من کړي وذكر انه لم يطينه او دا وسره ذکر ک چې دا زنانی چې کوم دي لا انهن لم يطينه دي چې بشک دي زنانو د دې سړي خبره اونه منلا د خلار ورته چې مجاره باقي زمونه خپل کار کومګه جاي دی په جړه منا کول خو اخذو دې خبره اونه منلا فامر اذن بیا ورته نبی له سلام حکم وکړ چې لاشه فذهب دلار ثم تابع راغه فقال دی چې والله لقد غلبنا الله پیغمبره قسم می دی پر رب باندې چې په باندې ضروري شوي غلبنا په باندې غالب شوي سمانا جاری خبره اونه منلا فزعمت حیات عائشہ دا ګمانو ک چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ السلام ورته ویلو فحصوا فی افواهن من التراب واړه ولا شکه دوی په خلو کې خاوري ولا په خلو کې واچو چناوري قالت عائشہ فقلت ما ورته دي سړیتا ارغم الله انفك الله خود استا دا پوزه په خاورو کې ککړه کی ٹھیک شو عرب دستور ښه لکه بعض علاقو کې کور دې رنگ شه کور دې میراث شه دا یو خیره کنه ارغم الله انفك الله استا پوزه خاورو کې ککړه کی فوالله ما تتفلوا قسم دې په الله باندې ولنی چته داسې کارو کې وځګنه ما انت تفل نیت چې داسې وکي یعنی ولی نیت چې داسې وکي یا الله ستا خاور په ستا په خاور کې ککړه کې نیت چې وکي خبره ده پیغمبر چې په خلو کې ولا خاوري واړې وما ترکت رسول الله صلی الله علیه وسلم من الانا او قسم دې په الله باندې نیت چې تا خلاص کړو پیغمبر اسلام من الانای د مشقت او غمنا
چې دوی جړل د پیغمبر علی السلام ته کوم تکلیف رسیده کنه ستا پوزه په خاورو کې ککړه شه د تا په خاور اغستې و ای په خلو کې به د غرزولې و چې زما پیغمبر د غم نه خلاص شي سبحان الله اوس دې ځکه یو عظیم نقطه ده واغه یاد کړه دا نساء جعفر چو دا سوی صحابیات خو وی کنه چې صحابیات نو دوی ته د پیغمبر علی السلام پیغام رسیدلو بیا د پیغمبر اسلام پیغام باندې عمل ولونه کا دا لوی سوال دی چې دا سره ولې چې د خود ته چې مجاړي نو دوی خو لم یطینه وقد غلبنا د دې صحابیات څنګه پیغمبر سے خبرو ورزوله علما دغه دو جواب کې خسته جواب دغه چې ډیره ممکنه ده چې دې قاصد بد حواله د پیغمبر سے بولنی ورکړي دا خبره ده دې بدلی ورته چې مجاړه ایسا مرته سوګي چې موږ منه کیسه خپل کار کوو سپوږ په دیوانه دا خبره ده چې ډیره ممکنه ده چې دې قاصد په وخت د منع کولو د دې جنکو حواله د حضرت سیبنی ورکړي دیم قول دادی چې د دې زنانو په ذهن کې مدار غلی چې دا د جړان منع کول دا شفقتن په موږ باندې دي چې مجاله ځان مو غرق ځان مستړی کو ایدا خیالو چې دا نه به تشریعی دا نه د شفقت وی په موږ باندې او ځکه دا کې دي نشي چې هغه جړا خو دوا ویلا خو نو ځکه صحابيات دي خو صرف आवाज میرا په صوت आवाजو او دا ویل کچې چې سړی وای کنه بعض وخت سړی باندې مصیبت راشي دی بدا خیر چې دا نه د منګ باندې د شفقت نه هدا او یا خبر دادا چې دې سړی به د پیغمبر سے حواله نیو چلو وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا عمر بن علي عن اسماعيل بن ابي خالد عن عامر قال كان ابن عمر اذا احيانا عن جعفر قال السلام عليك يا ابن زيد النحوي ګورا علماء کرام دا جعفر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ په جنگ کې شهید کړي شو ظالمانو ته دوار لا سکټ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولید خوب کې ورایت جعفر یطیر فی الجنت ما د جعفرو کته چې په جنت کې الوته سو کوئی تمثل د اعمالو د جعفر شو او بل دا چې نه جنت کې وګڼل شهید خو جزینو جنت ته دي دلته ثوړه دلته پاتې کیږي د دې چاته دي دیو جنت ته دي او جنت کې د اعمالو تمثل دا چې وزري وي بعد وی چې دا وزري چې کوم ده کنه دا صحیح نه ده ځکه چې دا خو د انسان توهین دی ځکه دا وزري خو د پرندو وي لیکن خبر دا چې وزر خود فرشتو می هغه پرندي دي سا الحمدلله فاطر السماوات والارض جاء الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنا فرشتو خو وزر وکړ هغه پرندي وي سا دا وجود د وزرو دی کې د انسان تحقیر نه دی او انسان سره عین مناسب دی غیر مناسب نه دی بس بل حدیث په ظاهر دی چې وزر دی بس خلاص دا وزر دی الوزی کنه جنت دې سره الوزی نور زری ابن عمر سے اذا حیا ابن جعفر کله چې براتو سلام به ابن جعفر دی جعفر سے پزیب سلام وی سبوی حیا بیا السلام علیک یا ابن ذل جناحین اے د ذل جناحین بچیا السلام علیکم دا غوړي جون خبره کوي ښا چې کله جعفر بچی سره ملاوي ده یا السلام علیکا یا ابن ذل جناحین اے د ذل جناحین زویا اے د جعفر زویا او جعفر هغه چې الله ول په جنت کې الوتو د پر وزر ورکړي الله دا زما خیر د مجاهدینو د
پوره یقین دی ځکه چې منډي وای ازو یقین نشته دی ازمه تاریخ باندې بیان نه ځکه موږ یې مرګ نه یریږو دا بس چل کی الله الله باقي چلو قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان بن اسماعيل عن سعيد بن حازم قال سمعت خالد بن الوليد يقول لقد انقطعت في يدي يوم موت 9 سيف فما بقي في سمعت خالد بن الوليد هغه سيف من سيوف الله خالد بن وليد شو دا قيس بن ابي حازم چې ما د خالد ابن ولید ناوریدو هغه لقد انقطع في يدي ما تشوي زما پلاس کې یوم موتتا پاغرز د موته 9 وسياف سو نه توري فما بقي في يدي الا صفيحه يمانيه صفيحه لها پات نشوي زما پلاس باندې سوا دا غټي توري یمانینا صفيحه هغه پلن توره د یمانیه بس نه ین دمره جنگي دلو چې نه توري د اوس په ماته کړي سړي زمونو اتیا د کافرانو دا ډوکی په ماتول کنه وای د بیا حسین کارنه دا ډوکی سره ډېر ګران ماته یې چې سره مجاهدین او چې سره جذبه جهاد او الله پاک ور کړو سبحان الله سبحان الله اخر ورته نه توري په جنگ کې ماته کړې سر یو یمنی تورا هغه پاتې شو چې هغه لګا پلان وا نو صفیحه یمانیه هغه عریضه تورا یمنیه هغه پاتې او پغې می جنگ کولو ټول ټکې دلې ماشاءالله جی قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى بن اسماعيل قال حدثني قيس قال سمعت خالد بن الوليد يقول ما أريد خالد بن الوليد يقول لقد دق في يوم يدي دق ما تشوي فلازم فرز موتا 9 سياف وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية وصبرت معنا بچا پاتشوا صبر مان سکے بچا پاتشوا نو ماتشي وصبرت بچا پاتشوا فلازما کی هغه پلن تور یمانیه هغه نو ماته شوی او نو پس شوی جی او دې قال حدثنا عمران بن مسعود قال حدثنا محمد بن سليمان عن حسين عن عامر بن نعمان عن عامر بن نعمان بن بشير قال بس دا نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنہ جو دې ذکر کې چې اغمیا عبد الله ابن رواحه دا عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ چې شهید شو کنه د دین خدا سے معلومیږي چې دا خور ورسره التوانو جهاد کې وخت لیکا د دې باندې د بیوشي راغله دا نو دا بیوشه په حالت کې تاسو محسوس شو لکه دې چې مړی نو دې خور واجب الله فرشتو ورته انت جبل دا ستا خور خو چې ته غره واقعي غره دې چې بیوشي ختم شو نو خور ته نیک بخت دا تاسو ما پسې تا چې سویل ما ته فرشتو وی چې ته داسي نو مو هکنداسي ښه بیا واقعي چې عبد الله بن رواحه کله وفات شو د خور بیا ورپسې داسې الفاظ نو وی نو اوس دې معلوم چې نل میت لا يعذب ببکای علی علیه معنا يعظم فازابول کی فازابول دادی چې زویم چې وا زما غررورا نو فایته ورته تا ته واستارو چې زما غرر ته غری ته انسان خسته خوبصورت ته غری کله څه غره اذن کله کله خدي جاری وای زما رورا موټر رورا دا دې بدلی په لاري لکه موټر دا غیت واقعي موټر تبکی واجب لا وکذا وای زما موټو وای زما داسې تحدد علیه شمار له پدې ضرور باندې کمالات ضرور فقال حين فاق او دې چې کله دې ته وشراغه ما قلت شيء الا قيل لي انت كذا تانو ویلې خو ما په بار کې څه خبره
مگر ما ته فرشتو وی چې انت کذا تداسي لہذا مال التکی زورن را کولا نو داسې الفاظ مو وایا جی قال حدثنا عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال أغمي على عبد الله بن رواحة بهذا فلما مات لم تبكي عليه. أغمي على عبد الله بن رواحة بهذا وشكنا بيوشراغ عبد الله بن رواحة باندي بهذا تی تعلق مخری واسرخا حدثنا قتيبة بن شعبي عن النعمان بن بشير بهذا اي بسند المذكور فلما مات هر کله چې عبد الله سے وفات شو لم تبكي عليه بیا په خور چری جړانو وکړي جی باب نبی صلی الله علیه وسلم اسامه بن زید بن رقاد بن جوهنا باب دې په بیان د لګولو د پیغمبر علی السلام اسامه ابن زید لرا ال الحرقات ا مقام د حرقیتا من جوهنتا چې دغه تعلق جوهنی قبیله سره من جوهنا چې دغه تعلق جوهنی سره جی تیشو کن علماء کرام دا دوی ذکر کوي چې دا حرقات دا دغه لخر نوم دی چې تب جیش ابن عامر یو لخر جیش ابن عامر به ورته وي او دا حرقات د حرقاتن نه ده او دا دی یو سردار نوم دی چې د خپل مقابلین چې کوم هغه په اور سوزولو تجيبه خلق د جوهنه یو سردار او هغه لقب بیا خرقه ګرځیدل خرقه ایوجه داوا چې هغه یو دشمن یو جنگ کې دشمنانو سره جنگیدا او کله چې غلبه ورته ملاو شو نو دی خپل دشمنان چې کوم دی هغه اوس وزول نو هغه وخت نه دی ته خرقه وي بیا د دې خرقه کاکا لاندې اولادو دغه اولاد نه بیا بل قبيله جوړ شوي نو تعدد د قبایل په بنا باندې بیا دې ته خرقات ویل شروع کړل او دی لخر ته جیش ابن عامر ابن ثعلبه او دا هغه چې کوم تاسو په قران کې ویلې ده ښا او واقع تاسو وایي کنه چې کله jihad ته وای څه کوي تحقیق کوي چرته مسلمان ستاسو لاسه ونه وجل شي جی قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا حسين قال اخبرنا حسين قال اخبرنا ابو زيان قال سمعت اسامه بن زيد يقول بعثنا رسول الله وسمعت اسامه بن زيد يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحرقه مگر پیغمبر علیہ السلام لګلو مقام د حرقه ته فصبحنا القوم مگر سار وختي حمله وکړه په دې قوم باندې فاعظمنا مگر شکاس ورکا ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم ورسید مزه او یو سړی د انصارنا ورجل من الانصار رجلا منهم یو سړی د آل حرقه ته ٹھیک شو کنه جنگ له چلاړو کنه د دغه قبيله یو سړی مونږ ته ملاو شو ولحقت انا اسامه زو رسیدم ورجل من الانصار یو بل مجاهد انصاری رجلا مفعول د لاحقت هغه سړی ته چې هغه د کفارو د ډلې نو او نو مرداس ابن نوحیکو بس نو نوحیکو فلما غشینا او کله چې موږ دې راپټ ما پوښي یعنی لاندې موکا او موږ په غالب شو دواړه نو قال لا اله الا الله دغه وخت دې سړي کلمه د لا اله الا الله وي فكف الانصاري نو انصاری خلاص چت چې دې کلمه ویلا او زه ورته سنایما لیکن فتحانتو برمحی دلته اجتهاد دغه فتحانتو برمحی نما گزار راوا چې په خپل نيزه ما وښته حتا قتلتو چې ما مړ او زکه مې مړ کړو سو دې ذکر کوي چې دا د اجتهادي او سوچو چې شاید دې خو کافر دې مقابله کې راغل دي اوس غشي نه هو موږ دواړو راګیر کړې دي او زه خو تفصیلی شینه شاجلی لا اله الا الله کلمه چې دا تعوذن ویلې ده څه لپاره بچاو په صورت ویلې ده کلیم اسلام په صورت نه دی ویلې نما هو گزار بولا ورک
حالانکه دې سړی مسلمان شو دا مسلم شریک کتاب دا روایت راشي دا مکرر روایت دلته نبی علیہ السلام ته جدید قصه وکړه نبی علیہ السلام ورته اے اسامه سبق په کلمې د توحید سره چې څو وخت دا کلمه ستاسو مخ کې شي التکه چې الله ما خو دې سړي خو زو ویلې و نو بیا دې سړي زو ولې وشته و نو سبق ما تفعل ګور فلما قدمنا بلغ النبي صلی الله علیه وسلم ارکچم غرالو ورسره خبر د قتل نبی علیہ السلام ته فقال ما ته نبی پاک یا اسامه اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله ایت دا سره وجه پس دې نه چې کلمه د توحید ویلوا قلت ما چې کان متاویزن جی و دا سره په دې کلمې ځان بچون کې د قتل نه دغه جنگ مقابل دشمنو نو څو کلمه نه ویل خو چې موږ راګیر کونه له کلمه شروع کړه نو دیو متعوذو سمانا ځان بچون کې د جنگ نه فما زال یکررها همیشه پیغمبر اسلام چې دا کلمه ویلا سمانا اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله حتا تمنیت اسامه تردی چې ما دا امید اخکارک ارزو میوکړه انی لم اکن اسلمت قبل ذلك اليوم چې نوې چې ما اسلام قبول کړې مخکې د دې رزنا او زاده مشکل شو چې نبی رسول الله والسلام بار بار وی نماوی تمنیتو ما دا ارزو اخکار کړه کاش زه مسلمان شوی نه دې رزنا مخکې دې څه مطلب شو بظاهر خدا دې چې دې په خپل مسلمانې باندې پیغمانه شو بظاهر خدا دې په خپل مسلمانې پیغمانه شو کنه کاش ما مسلمان اوس په نه مسلمان شوی او اوس مسلمان شوی او ځکه چې حدیث راځي الاسلام یاد ما کنه زما ګناونه به ختم شو لیکن علماء کرام صلحای امت دې حاشیه یو جمله لیکلې ده هغه د سروپ لیکلو باندې پکاره ده وای ما تمنیت انی اسلم لم اكن اسلمت قبل ذلك دین مراد دې تمنا د عدم ایمان نوا بلکې دا تمنا دی او داسې ایمان بلا ذنب وا دا تمنا د اسلام بلا ذنب وا یعنی کاش لم تقین تمنیت لم اكن اسلمت قبل ما دا ارزو کړه کاش د دین مخ کې نوې مسلمان شوی سمانا یې چې داسې مسلمان شوی چې ګناه پکې نه وي هاي مان زه خدا سي مسلمان شوم چې ګناهګار شوم د دې تمنا د اسلام خالی الذم ارزو کړی دا نفس پیغمانتیا په اسلام باندې نه ده دې د داسې اسلام تمنا وکړه چې الخالی من الذنوب ٹھیک څنګه خفقانی په اسلام باندې نه ځخکارا کړي امانه دا چې اوس مسلمان شوی نو اسف محاو ذنوب یا الاسلام یادمو زه خو مسلمانو ما نه ګناه وشو بیا علماء کرام فرمایي چې بعض روایت کړه چې الله شققت عن قلبه بیا مسلم کې بتا تراشی چې آیتا د دې مليان ولاسه معنی کې داخنه را آیتا د دې د زړه کټ کړو او دنه دې کتلو دا مراد نه ده اصل معنی ده الله شققت عن قلبي نو تا ولې پرده نه لر کوله دې د زړه نه چې تا دنه کتلې چې د مسلمان دیو کې نه اوس سوال پوښښ یعنی چې تا دې په ظاهري اسلام باندې اعتماد نه ده کړې نو تا به پرده لري کړې و نو زړه به دې ورا کتلو نو کې پرده لري کړې وې زړه کتلې هم په نه خبرې ده ځکه چې دنه په دې وخت باندې کلمه نه لیکلې مانه دنه خو کلمه نه لیکلې مطلب یې داو چې تعالی په دې ظاهر اعتماد پکارو دغه د باطن علم خو تا تر کې دی نشي کتاب له زړه چا کړې و نو هم په نه خبرې دي او د الله کار دی تعالی پکارو چې په دې ظاهر تا اعتماد کړي
وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة بن الاكوع يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وخرجت فيه. سلمة ابن الاكوع وز جهاد تطل نبی علیہ السلام سره په غزواتو کې وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات او وتلو ما هغه لخرو کې چې نبی علیہ السلام بلېګل نه یعنی نه سرایاو کې زتلو ما او وو غزواتو کې حضرت سره شریکو ما غزوات هغه ته وی په عرف عامه کې چې پیغمبر سے پکې موجود وو او سرایا هغه ته وی چې پیغمبر علی السلام پکې موجود نو او نبی علی السلام او صحابه کرام باقاعدګۍ سره لېګل جی ها مرتن علینا ابو بکر یعنی بعضی اوقاتو کې پمنګ باندې امیر ګرځول شو ابو بکر سے ومرتن علینا اسامه او په بعضی کارونو کې موږ باندې امیر ګرځول شو اسامه سے وقال عمرو بن حفص بن غياث حدثنا ابي عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمى يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات واقروات وغزوه وخرجت فيما يبعث من البعوث او تلو ما فاغا لخرو کی چې پیغمبر علی السلام بلېګل 9 غزوات علينا مرتن ابو بکر کله په موږ ابو بکر امیرو او مرتن اسامه چلو آسان دی. ګورا دا حدثنا ابو عاصم الضحاك دام د ثلاثیات نه ده بار په لیکل دي دا پین لسم د ثلاثیات د امام بخاری نشو د ابو عاصم الضحاك ابن مخلد وی چې حدثنا يزيد عن سلمة بن الاكوع دو درې شو کنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارثه استعمله علينا او جهاد ته وتلم په مرګتیا د زید ابن حارثه په داسې حال کې چې پیغمبر اسلام دې په موږ باندې گورنر عامل ګرځولو جی ونسیت معنا وہ غزوات میں نبی علیہ السلام سره کړو یو دغه نه خیبر شو یو دویم حدیبیه شو دریم حنین شو دریم یوم القرض شو نو سو پاتې شو ها درې پاتې شو یو فتح مکه شو بل طائف شو بل تبوک شو قال ذو ونسیتو بقیتهم نوران ایر دی هغه دغه د استعشیل کړل دي فتح مکه طائف تبوک چلو باب غزوة الفتح وما بعث حاتم النبي بل أتى إلى أهل مكة يخبرون بغزو النبي صلى الله عليه وسلم باب دې په بیان دا ذکر د غزوه د فتح مکه وما بعث عطف ته په غزوه باندې او باب دې په بیان د لګلو د خاطب ابن ابي بلتع الى مکه مکه تا خط یخبرهم چې خبره ورکو آل مکه تا بغزو النبي صلی الله علیه وسلم په قص کولو د پیغمبر علی السلام د مکی والو ځکه موږ د مغازی کې ویلو د غزوی معنی مقص دی نو معنی بغزو النبي صلی الله علیه وسلم په قص د پیغمبر علی السلام دوی ته ګوره علماء کرام مکه مکرمه چې فتح شوه نو پاتم کال د هجرت فتح شوه او په شلم د رمضان فتح شوه او پاتم د رمضان پیغمبر علیہ السلام د مدینه منورې نه روان شو بعض روایتو کې راځي چې پیغمبر علیہ السلام سره لزر فوج او بعض روایتو کې راځي چې پیغمبر علیہ السلام سره 2000 فوج علماء محدثین مورخین تطبیق کوي چې مکی مدینه نه چر روانې ده نو په هغه وخت 10000 بیا چې د لارو کې د کلو کې چې پته لګیدا چې نبی علیہ السلام خو فتح مکی jihad روان دي نو خلق ورسره راغونډېدل په ترتیب پر چې مجموعه 12000 شو اتم د رمضان روان شو او چې مکی ته راورسید نو شلم د رمضان او په غرض الله کریم فتح ورکړ ٹھیک شو او دې کې نور ذکر نشته دی خو بیا وروسته ذکر کیږي چې بعض داسې بدبخت خلقو
چاغي د پیغمبر علی السلام انتهائی بیا د بیان کړي دغه وخت کې پیغمبر اسلام خود عام معافی اعلان کړو خو صرف بعضی اغاز زبان درازي کافران چو پیغمبر اسلام یې چې دا وای دا به قتل کوي تخیل ورته او په دې حدیث کې هغه واقع ذکر د حاتب ابن ابي بلتع دای وجه دې ذکر کوي چې یو خط لیکلو مکی والو ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتا سو باندې یو حمله کوونکې دی یو لخر را روانونکې دی او دغه تفصیل محدثین ذکر کوي چې کسېلې وکلیل یسیر کسېلې دمر عظیم لخر دی لکه تک تور شپه اول اخر پته نه لګي او داسې په موج روان دی لکه سیلاب چې رواني پای کې یو جمله د ایمان نه ډکه داوا چې والله لو اراد رسول الله صلی الله علیه وسلم وحده لنصره کہ قسم بھی دی په الله کې محمد علی السلام پتا سو یوازي لخر کشیو کی زما د پرب قسمی چې الله به دې پتا سو غالب دا د ایمان نه ډک او د حکمت داو چې د ټولو مسلمانانو په مکه کې حلیفانو موحدینو چې دغې دی وجنه دغې د رشدارانو حفاظت وو هو د خاطب ابن ابي بلتا سوکنو نو دی اسیغه په پیوچا توله لته پیاروله چې زما دا خط لګم نو دی وای چې دا خو زنګ مرګره نه زما خاندان ته وسنه وای نور خو به موږ د دې ان شاء الله ارزو وکړو نه دا تفصیل تاسو قران کې ویلې دي سورته ممتحنه کې او دا حدیث تاسو مخکې ویل بخاری کې بس ما ته په سمعت علی ماورد علی سے نے یقول باسنی رسول الله صلی الله علیه وسلم لګلو مزه پیغمبر علیہ السلام انس و زبیر او زبیر والمقداد و مقداد فقال منتوی انطلقوا رغرشه حتى تاتوا روضه خاخ تر دې چراشه تاسو مقام د خاخ تا دا خاخ یو ځای نوم دی باغ دی د مکی او د مدینی په میانس کې دی فإن بیا زینتا بشک دی روزه خاکی یو خذبی په دوله کې ناستا ما ها کتاب نغی سره بخطوی خاطب سے خط لیکل او دی خزل ورکړه دا خزه دمر خيار وا چې بعض روایت کې راځي د کونسای کې دا خط ټومبل خو نره ونه خط نه پکې ټومبل بعض روایت کې راځي چې په بڑا کې مانډلو نو ټی دا کونسای کې به کونسای به دمر وګدي چکاته بڑی ته رسیدلې نو بعض خود وختو وګدي کنه فإن بیا زینتن ما کتاب فخذوا منها اين کتاب راوړې قال دی فانطلقنا منګ روان شونو توادی بنا خیلنا چې زغره دل منډي ولې په موږ باندې روانو په موږ سره شي اسونه زمګه منډي ولې حتا تینا روزه موږ دې روزه ترالو فیضانه نو بزینا ناګان زم ملاقات شو مخامخ شوم دې زینی سره قلنا موت تخرج الكتاب خطرا کجنه قاتری چې ما مېل کتاب مازو خط نشته منګو ته لا تخرجن الكتاب او لنلقين الثيابا خامخبت خطر او باسي او کینین موږ بخامه خستانه جامې کوزو خط ورکه تاسو غشته او موږ په بل حدیث کې راځي پیغمبر رسول الله صلی الله علیه ګلیو او د الله پیغمبر درو نه وي او تاسو خطه کې راکې نو دا سره کینی بنګ دې بربندو ګوره کپڑے بدنو باس قال جراوی فاخرجته من وقاسها نو تیرا وخت دا خط خپل کون سینا فاتحنا بی رسول الله صلی الله علیه وسلم مگر اور دا خط نبی علیہ السلام تا نو فیضا فی من خاطب ابن ابي بلتات الى ناس بمکه من المشرکین ایمان خو ځکه کار دے خط کے سرنامه دا چې دا خط د خاطب ابن ابي بلتع نه ده په طرف دا غټلینا چوسی په مکه کې مشرکان یخبرهم ببعض امر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خاطب خبر ورکړي دوی ته په بازي فیصلو د پیغمبر علیہ السلام فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خط چورلستو پیغمبر پاک نبی رسول یا خاطب ماذا دا سدي خاطب خط لیکل ما ورته یا رسول الله لا تعجل علیا
فما باندې تلوار مکوي نی كنت امرا ملصقا في قريش زيو سړی ما چې ز ملصقا في قريش ز جوخ کړه شه ما قریش سره په سبب د قسم یقول وی كنت خلیفا سمانا زاغي خلیفه ما خلیفه معاهده ملصق معنا حلیف شو زاغي سره پیوس کړه شه ما چې ز دغه حلیفه ما ولم اكن من انفسها ز دغه د خاندان نه ما یعنی قریشانو سره ز جوختیه ما مرګره کړه شه ما معاهده می کړه دا لیکن زه دغه خاندانی سره نه ما وکانه مما کا او دی هغه صحابه چې تاسو ردی من المهاجرین من هغه صحابه دي یاس وکانه من او دی هغه صحابه ما که چې دی تاسو ښه من چې دا د من تفسیر شو من المهاجرین هغه من د مهاجرین دي من هغه صحابه لهم قربات يحمون علیم چې دای قربات دي قربان من دای رشتي دي يحمون علیم و اموالهم چای په رشتي خپل آل او د خپل مال حفاظتونه کوي فاحببت پوښکنه نو ما دا خبره خوخه کړه از فاتنی ذالک من النسب کله چې دار قربت نسبی زما دغه نه فوت شو ان اتخذ عندهم یدا چونیوم پدوی کې اونیوم پدوی سره یدن یو احسان ید بمانه هر کله زما قربت نسبی ختم شوه دی ما اراده وکړه چې پدوی سره دو احسان وکما یحمون قرابتی چې دوی زما رشتہ دارای سکه عبادت کوي ولم افعلوا ارتدادا عن دینی دا کار معنی د کړه په دې حال کې چې زه په شاشم د خپل دیننا ولا رزم بالکفر بعد الاسلام او نه مې دا کار کړي په داسې حال کې چې زه په کفر راضي شم پس اسلام نه مرتد شوی نه ما په اسلام کې مې څه فرق نه دراغله فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل اما اے صحابو خبردار شه نو قد صدقکم دی تاسو رښتیا ویل دي فقالوا مر یا رسول الله دانی اضربو اونو کا حاصل منافق اجازت را کسي منافق سر قلم کا حدیث موږ مخ کې ویل دي د عمر نظر ظاهر تشو او د پیغمبر نظر معال ته ای ظاهر دا چې ظاهر خود منافقت مزاج وکنا چې معنا په خله من سره دوستی کوي او الته کې د خط لګلې دا خود منافقینو کار دی خوش کنه نبی اسلام نه فقال نبی اسلام انه قد شهد بدر د بدر کې حاضر شو معلومه چې صحابه تنقید نه بالا تر دي زکای زه د وهم چې منافق دی حضرت شهد بدر د بدری دی نه د وجلو اجازه شته نه منافق دی انا په تنقید کې دی شي ولی وما يدرك عمر تس خبره لعل الله اطلع على من شهد بدر یقینا الله پاک خبر شوه دی پاغه چا باندې چې حاضر شوی دی بدر ته ځکه فرمایي چې معلومه شیتم کوي چې څه مخخوي قد غفرت لكم ما معاف کړی اے معلومه شیتم کې اجازت د هر جرم نه دی چې کوي چې څه کوي نو ما معاف کړی معنی عادت شيوخ معنی اے معلومه شیتم کوي چې څه غواړي استاسو قلوب درب طلب لاندې راغلي دي استاد زمان نافرمانی نه کوي او چې سم مخ کې شوی دي نو قد غفرت لكم ما معاف کړی تی شو کنه یا معنی الله خبر شوی دی دوی په زونو باندې چې اوس دوی د الله نافرمانی آمدن او قصد نه کوي ها کی چره اوشین بلا اراده بلا قصبی او کم کار چې بلا اراده او قصدین غفرت لكم الله تن مغفرت دې اډوانس راغله به فانظر الله تعالی السوره یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا عدوی مت پکڑو میرے دشمنوں کو وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو اولیاء دوست تلقون الیہم بالمودہ کہ بیچتے ہو تم ان کے طرف خطوط کو بس سبب محبت الى قولی تعالی فقد ضل سواء السبیل شل منٹ اپاتی شل منٹ یو بات